د ایران اور د امریکا یو طرف ته د جنگ بندۍ اعلان شو، بل طرف ته ایران باندې حمله شوې ده چې ایران ورته جوابي کاروایی هم ورکړې ده. په هغې هم ډیټیل سره خبرې کوو. ډېر اهم معلومات مې دلته راوړلي دي. بل عمران خان سره د خپل وکیل 57 ورځې پس ملاقات شوې ده، څه خبرې دپاره په هغې هم ډیټیل سره خبرې کوو. بل نن په 9 اپریل باندې د پی ټي آی جلسه وه چې دغه جلسه پی ټي آی د حکومت په ریکویسټ باندې، د مسلم لیگ نون حکومت په ریکویسټ باندې پی ټي آی خپله جلسه ملتوی کړې ده. په څه ریکویسټ باندې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. په دې ویډیو کې ډېر اهم خبرونه دي. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو د ایران او د امریکا چې کوم جنگ روان دی په هغې کې د جنگ بندۍ اعلان شوی و. د جنگ بندۍ اعلان باوجود هم په ایران باندې حمله شوې ده او ایران ورته ویلي چې موږ الریډي په ټریګر باندې ګوتې ایښودې دي، یعنې موږ الریډي ګوته په بټن ایښودې ده. که تاسو جارحیت کوئ نو موږ به د هغې جارحیت بھرپور جواب درکوو. نو د جنگ بندۍ اعلان باوجود د سیز فایر باوجود هم په ایران باندې حمله شوې ده چې ایران جوابي کاروایی کې په متحده عرب امارات یعنی دوبۍ باندې او په قطر باندې خپله جوابي حمله کړې ده. ډرون حملې یې پې کړي دي دوبۍ کې او په چې کوم عرب ملکونه دي سپیشلی دوبۍ کې ډېر زیات ډرون اټیک وغیره د ایران د طرف نه شوي دي چې د هغې مثال تاسو له د دوبۍ مسافرو نه هم ملاویدی شي. که چېرې ستاسو دوبۍ کې څوک یار دوست وي نو هغوی نه معلومات کولی شئ. دوبۍ کې وي که ابودابي کې وي کوم ځای کې وي خو چې یو ای ای کې وي هغوی نه معلومات باقاعده کولی شئ. بل پاکستان د امریکا او د ایران جنگ کې ثالثي کردار ادا کوي. تاسو له دا هم پته شته دی چې پاکستان یو قسم له د ایران او د امریکې روغه کول غواړي. نو د هغې په سلسله کې پاکستان ته یو عالمي ډیلیګیشن یعنی عالمي ټیم را روان دی چې ورسره عالمي میډیا هم پاکستان ته را روانه ده. یو ډیلیګیشن به پاکستان ته راځي چې پای کې به د مختلف ملکونو غټ غټ خلک وي او هغوی به د ایران او د امریکې روغه کوي. نو دا د پاکستان لپاره یو ډېر ښه خبر دی، یو ډېر پازیټیو خبر دی چې د دې دومره غټ جنگ کې پاکستان یو ثالثي کردار ادا کوي. پاکستان را مخکې شو او د دې دواړو ملکونو روغه کوي. نو دا د پاکستان لپاره یو ډېر پازیټیو خبر دی او دې خبر سره په انډیا کې ډېر غټ اور هم لګېدلی دی. څه ویډیوز کلپس تاسو کتلی هم شئ، په میډیا باندې وایرل هم دي چې انډیا میډیا مطلب یو قسم لا داسې رپورټینګ کوي چې مطلب سړی په خندا شي، حیران بشي. والله خپل عمران خان سره د خپل وکیل 57 ورځې پس ملاقات شوی دی. د دې ملاقات اجازت د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس ورکړی دی. په څه وجه باندې ورکړی دی نو تاسو ته معلومه وي چې الکارډ ټرست کیس کې د نیب او د عمران خان وکیلان آمنے سامنے دي. نو الکارډ ټرست کیس کې د نیب وکیلان وایي چې دا ټول کیس ته د سر نه واورول شي او بل طرف ته ورته د عمران خان وکیلان وایي چې نه د سر نه ضرورت نشته دی. موږ د عمران خان په دې کیس کې د ضمانت درخواستونه ورکړي دي، په هغه درخواست باندې د عمل وشي، عمران خان د رها شي، هغې نه پس د کیس چلیږي که نه. خو عمران خان د په دې کیس کې رها شي، هغه له د ضمانت ملو شي. کیس که بیا تاسو د سر نه لګوئ که د میز نه لګوئ نو بیا به موږ کیس تاسو سره هینډل کوو. خو فلحال د عمران خان د ضمانت چې کوم درخواست دی په هغې باندې د عمل وکړلی شي، په هغې باندې د سنوی وکړلی شي. نو په دې سلسله کې او چې کوم جج صاحب دی د عمران خان وکیلانو جج صاحب له ویلي دي چې موږ د عمران خان سره سلا مشوره کول غواړو چې آیا په کوم درخواست باندې عمل وشي، په ټول کیس باندې د سر نه عمل وشي که نه په ضمانت په درخواست باندې عمل وشي. نو بیا د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د عمران خان وکیلانو ته د دې ملاقات کولو اجازت ورکړی دی چې د عمران خان وکیلانو عمران خان سره ملاقات شوی دی. اوس عمران خان ورته څه ویلي دي هغه د هغه خبرې د عمران خان وکیلانو لا میډیا ته نه دي راوړلي. ډېر زر به میډیا ته راشي په هغې باندې بیا ډیټیل سره خبرو وکړو. خو فلحال دا اپډیټ شو. بل دې نه علاوه په 9 اپریل باندې پی ټي آی د جلسې اعلان کړی چې په 9 اپریل باندې به موږ په لیکت باغ کې جلسه کوو او نن 9 اپریل دی او نن به عالمي چې کوم ډیلیګیشن ټیم دی د امریکې او د ایران رغې وکولو دپاره پاکستان ته هم راځي. نو مسلم لیگ نون حکومت د پاکستان حکومت باقاعده پی ټي آی لیډرشپ لا درخواست ورکړی دی چې تاسو خیر دی د 9 اپریل دا کم اجلاس دی تاسو جلسه ده یا احتجاج دی یا تاسو کینسل کړئ ځکه یو عالمي ټیم یو عالمي میډیا پاکستان ته راځي نو غلط امپریشن غورځېدی شي.
نو دغه د حکومت درخواست د پی ټی آی لیډرشپ قبول کړي دی او د پاکستان د ترقۍ د خاطر د پاکستان د بهترۍ د خاطر د پی ټی آی وکیلانو د پی ټی آی لیډرشپ ویلي دي چې مونږ به خپل احتجاج ملتوی کو چې کله د عالمی چې کم ډیلیګیشن ټیم دی یا عالمی میډیا دا د دې فیصله وشو د پاکستان نه واپس لاړ شي نو بیا مونږه احتجاج وکړو. نو په دې ویډیو کې دا اهم خبرونه د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.